سلامونه ملګرو، دا د قبر یو تختی ده چې په دې باندې لیکل شوي دي چې کم سړی ماله دک راکوي، کم سړی ماله تکلیف راکوي، نو هغه سړی ماله د فجر په وخت کې مه راځئ. لکه تاسو خپل اوس اندازه وکئ چې دا انسان به په ژوندون باندې د خلکو څومره په خپل دک درد باندې مطلب ستومانه کړي وي. دې انسان ته به خلکو څومره دک درد ورکړي وي چې د به دا نصیحت کړي چې زما د قبر په تخته مو لیکئ چې سهار وختي ماله دک درد راکولو والا کسان مه راځئ. لکه ډېر داسې خلک شته چې بل انسان ته تکلیف ورکولو باندې خوشحالیږي، بل انسان له دک ورکولو باندې د هغه زړه د تسلي میلاویږي. زه دا حیران یم چې کم خلک وي د هغوی د زړه د څه نه جوړ وي چې بل انسان په دک او تکلیف کې ویني او د هغوی زړه خوشحالیږي، له پې سکون میلاویږي. نو الله پاک ته داسې زړه هېڅ کله هم یو انسان یو مسلمان ته هم ورنکړي، مونږ ته یو پښتون له دې هم ورنکړي وروره. نو دا یو ټیک ټاک باندې دا ویډیو مخې ته راغله اور دې سره لیکلي هم دا چې کتنا بڑا زخم دیا ہوگا کہ مرنے والے نے قبر پر بھی لکھوا دیا، کسی کو اتنا دکھ یا ستائے نہ کہ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کو دیکھنا پسند نہ کرے. لکه د سوچ خبره ده، لکه چاله دومره تکلیف او درد مو ورکوئ چې هغه د مرګ نه پس هم تا نه نفرت وکړي، چې د مرګ نه دنیا نه رخصت هم شي هغه بیا هم وایي چې کاش دا فلانې کس زما په زندګۍ کې نه وی راغلی، کاش دا فلانې کس زما ملګری نه وی، کاش دا خو الله پاک په قرآن شریف کې هم فرمایلی دي چې په آخرت کې به ډېر خلک دا دغه هم کوي، دا د دې خبرې ارمان به هم کوي چې کاش فلانې کس زما ملګری نه وی جوړ. نو فلانې کس دستا ملګری ولې به هغلته کاش لفظ استعمالوي چې دستا په وجه باندې دستا په مرګتیا په وجه باندې به هغه غلط کارونه کړي وي، هغه دوزخ له تللی وي. نو دې دنیا کې چې کله هم یو انسان بل انسان د ملګرتیا ملګری جوړول غواړي نو پهله ښه ریسرچ کوئ په هغه ملګري باندې، پهله ښه پراپر. او نن سبا خو داسې زمانه ده چې هر سړی هوښیار دی. که نن سبا یو کس وایي چې دا کمعقل دی او د بل کس دوکه کو نو دا باسې هر سړی هوښیار دی، هر سړی د خپل عقل او فکر نه زیات خيار ده. نو کوشش کوئ چې د ملګري کله سلیکشن کوئ، انتخاب کوئ، نو داسې ملګری هیڅ کله مه جوړوئ چې تاله په دې دنیا باندې هم ټینشن درکوي، په دې دنیا هم د ستا ژوند د هغه د لاسه په عذاب وي او په هغه دنیا هم ته د هغه د لاسه په دوزخ کې پروت وي. نو ډېر د افسوس خبره ده. نو دې باندې په دې د قبر په دا بالکل حقیقت لیکل شوي دي. ګوره د قبر یو تختره او په دې لیکلي دي دک دینے والے حضرات فجر پر تشریف نہ لائے. لکه سحر وختي ته ماله څنګه ولې راځې چې ته ماله دک راکې، ته ماله تکلیف راکې، لا خو ټوله ورځ په سر پرته ده او ته سهار وختي نه ماله دک درد راکول شروع کړي نو دا ټوله ورځ به زما څنګه تېرېږي. لکه تاسو خپله سوچ وکئ چې دې انسان ته به په ژوندون باندې خلکو څومره دک ورکړي وي یا به تکلیف ورکړي وي یا به خلکو د سره څومره ظلم زیاتې کړي وي چې ده به نصیحت پرېښي وي، ده به دا وصیت پرېښي وي چې زه مړ شم نو زما په قبر باندې دا تخته ولګوئ. ډېر د سوچ او ډېر د کمال او د فکر خبره ده. نو تاسو سره مې هم دا یو شاړ غوندې ویلاګ شریکولو پکې زموږ دپاره هم یو ډېر غټ عبرت پروت دی. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.